یونس علیہ السلام چې ډېر لوی جلیل القدر پیغمبر داغه قوم باندې چې څو وخت کې الله اراده وکړه د عذاب راتلو نو یونس علیہ السلام ته خدای پاک وویل چې ته یو طرف راشه د قوم د پاره ما فیصله د عذاب وکړه دوی باندې عذاب راځي او ته یو طرف راشه نو یونس علیہ السلام چې هغه غرونو ته لاړ چې غرونو ته لاړو نو د قوم چې څو وخت کې آثار د اسمان ولید نو پوه شو چې دا د یونس علیہ السلام خبره چې ودا خو رښتیا او والله چې عذاب را روان نو ټول قوم را ټول شو او د کلی نه بار یو داګه ته ووت او ټول خدای ته سر په سجود شو چې یا الله مونږ استاد پیغمبر نافرمانی کړې ده خدای معافي غواړو مونږ معاف اراغل عذاب ته نه واپس لاړو چې عذاب ته واپس لاړو قوم کو الله ته رجوع شو بس صحیح خلق یونس علیہ السلام چې څو وخت راغی هغه دا خیال کړو چې بس قوم د قوم په تباشه چا ورته لاړه کې وی چې هغه باندې خو عذاب راغله او خو هغه عذاب ته واپس لاړ قوم تبان یونس علیہ السلام دغه وخت کې دا خیال وکړ چې کزوز د قوم تلار شم نو زما تکذیب وکړي دوی بداوي چې تا مونږ ته دروغ ویلي مونږ باندې په عذاب را نه لګي دغه وخت کې یونس علیہ السلام د الله د حکم انتظار وکړ چې اوس ما ته څه حکم کیږي چې داسې لار شاو کدا نو د روان شو مخ په دریاب باندې او خیال وکړ چې د دې دریاب ناغه غاړه بلار شم اول ته په وخت تیرو کشتای کی چې سور شو کشتای روانه شو چې د دریاب منځ ته ورسېده نو کشتای ونخته چې ونخته اوس نه مخکې ځي او نه رسو مانګیان دي د کشتای چې کوششونه کوي چې اوس څه چلو आवाज وشو چې په دې کشتای کې د مالک نه څوک باغیرا تختیدل نو دا کشتای به ترغه نه روانيږي چې تر څو پورې هغه باغی تاسو دې سین ته نه ورغلو کشتای والا اریان چې سچلو دی کشتای کې خو یو سره امداسه نه دی چې هغه د مالک نه باغی د شان او شوکت نه یوم او بیا د پیغمبر خو ډېر لوی مقامي ډېر لوی شان او شوکت وي باغی چرته دا خیال کې دی شو چې دا به د مالک نه یو تا ګوري بل تا ګوري بل تا ګوري یونس علیہ السلام ورته فرمایل چې باغی زین ما وغورځوي د دریاب ته الا بدا کشته روانيږي کینی نه رواني اغي ورته وی چې ستاد شان او شوکت نه دانه معلومیږي چې ته باغی یونس علیہ السلام ورته فرمایل چې خدای قسم کا زم نیم لړا کړی چې ترغه پورې دا کشته روانه
کې تیر کشتۍ کې نور دنیا چې څومره ناسته ده هم مجبوره شوه مانګیان هم مجبور شو یونس علیہ السلام یې ونیو دریاب ته وغورځاوه او چې وی غورځولو دې مقام کې الله د سب دریاب یو نهنګ د حکم کړو چې دې کشته نه سړی را وغورځيږي تیر هغه نهنګ لوی مېد دریاب ورته ولاړو چې څنګه دې ور وغورځولو هغه ونی وخله کې او بس تیر نهنګ ته حکم وشو چې دا هضم نکي ما دا ستا خېټه د پاره قید خانه جوړه کړه دې بستا په دې خېټه کې قیدی تاسو خیال را سلويخ ورځې یونس علیہ الصلوۃ والسلام چې هغه د مئی په خېټه کې قید دا وخت کې الله ته التجا وکړه چې بارېلا دې زینه د وتو صورت پڅي اوزم بچل نو الله ورته وظیفه وکړه چې زما د گرفت او د پکړ نه چې نجات واړې نو د مئی په دې خېټه کې دا وظیفه شروع چې لا اله الا انت سبحانك انی كنت من الظالمین لا اله الا انت اے خدا بل څوک نشته مگر خدای سبحانك پاکی دا تعالی انی كنت من الظالمین خدای ما پزان زیاته کړي چې ما ستاد یو حکم انتظار کړي عزیزانو سلويخ ورځ یونس علیہ السلام د مئی په خېټه کې دا وظیفه کوي یونس علیہ السلام پیغمبر دی صرف قوم تلانو او په دریاب روان او د الله د حکم انتظار نو الله د کشتۍ نه مئی لاندې وغورځولو مئی تیر او سلويخ ورځې خدای د مئی په خېټه کې قید کړی او ورته وی چې دې خېټه کې به ته قیدي تا زما د حکم انتظار ولې نو د کب په خېټه کې په دریاب کې سلويخ ورځې یونس علیہ السلام باندې پیغمبر قید کړي زمون ټول عمر د خدای د حکم دې انتظار خو ځکه چې باغیان یو چې موږ بس څومره کروڑونه اربونه کاله په جهنم کې کې نو وظیفه ورته ای په خېټه کې وکړه چې پتیارو کې خو پروتي او وظیفه وکړي نجات درته وشي لا اله الا انت سبحانك خدای تعالی بغیر بل څوک نشته سپاک انی کنت من الظالمین خدای ما پزان زیاته کړي چې ستاسو حکم انتظار معافی غواړم نو سلويخ ورځې پس مې ته حکم وشو چې ورشه اوسې د دریاب په غاړه الټی کا نو راوړو د دریاب په غاړه الټی کو او د کدو بوټي ته حکم وشو چې ورشه د کپ په خېټه کې بدن کچا شوی دی ته په ورشه بوټي سورې جوړ کړه چې دا بدن یې بچا یونس باندې سړي سره دا چا